تاسو نن چې کوم دنو د هسپتالونو بلکې د کوز درغون هسپتالونو ګورئ تاسو د هسپتالونو د خبر خوا د ډي جی په حیثیت باندې دلته راغلي دلته کې مطلب دا دی چې دلته او بیا په ټوله صوبه کې د هیلث چې کوم فیسیلیټیز د هغې په اول تاسو څه وایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه اصل کې تاسو په نوټس کې دا خبر راولم دا کله داسې چې دا نوی ګورنمنټ راغلی د پی ټی آی نه دا د هشام خان زموږ هیلث منسټر صاحب چې دا دغه ډایرکشنز دي ما دپاره او زما ټیم دپاره چېرې موږ د ټول نه مخکې د لرې پاتې علاقې چې کومې دي بطور خاص د دیر باجوړ او ملکند ایجنسی او د کشانته زمونږ جنوبي اضلاع چې موږ د هغې وزټ وکړو پبلک سره ملو شو میډیا خلکو سره لږ خبرې وکړو او پلس د دې ځای میډیکل سټاف سره ملو شو چې موږ وګورو اکچولی چې په فیلډ باندې د خلکو څه ډیمانډ دي دا یو ډېر ښه پکچر زه الحمدلله دې ځای نه لګیا یم وړم او د هغې به تاسو ته بیا انشاءالله ډېر زر پازیټیو ریزلټس هم ښکاره شي که ښه تاسو محسوس کړه دلته کې د خلکو یا تاسو څونه شعبې تاسو وکتلې تاسو محسوس کړئ چې یاره دلته څه ضرورت دی یا څه کمی شته دلته؟ یاره جی زه به ضرور دا وایم چې کمی په لحاظ خو زه همیشه د دې قایل یم چې هر هسپتال چې په کوم حالت کې وي نو هغې له نور مخکې تلل پکار دي ځکه دا یو به تدریج عمل دی ودرېدل خو زما خپل خیال دا دی دا په میډیکل هسټري کې که موږ ودرېدو نو موږ ته به نقصان کېږي. دلته سر ټول هسپتالونو ته تقریبا دوايانې چې کوم انډین د صوبې سایډ نه صرف شپږ میاشتې پس کېږي الان که هغه دوايي چې راشي نو هغه مطلب دا چې په هغه میاشت کې ختمه شوي باقي پنځه میاشتې مریضان دلته کې راځو خو هغې ته دوايانې نه میلاوېږي انډین درې میاشتې پس یا درې میاشتې پس ولې نه؟ تاسو یو ډېر ښه کوېسچن په ما باندې وکړو. حقیقت دا دی چې د دوايانو د لحاظ نه به زه دا ضرور تاسو ته وایم چې دا زموږ یو ګرې ایریا دا زه منم ځکه زموږ وطن غریب وطن دی که زه دا ووایم چېرې موږ به او پي ډي کې هر مریض ته دوايي ورکوو نو دا به ما خیال دی غلطه خبرې او زه غلطه خبره نه کول غواړم خو البته زه دا کوشش ضرور کوم چې څونه زموږ اویلیبل بجټ دی چې په هغه اویلیبل بجټ کې زموږ دوه درې داسې مداد دي چې په هغې کې کم از کم موږ د دې ځای خپل خیبر پښتونخوا غریبو خلکو ته دا دوايانې مفت ورکو پای کې یو ایمرجنسي سروسز دویم د لیبر روم حوالې سره دریم او ټي او څلورم افکورس څومره حده پورې چې موږ نه کېږي چې انډور زموږ کوم مریضان دي داخل دي چې دې ته دا دوايانې موږ او الحمدلله موږ په دې کې کامیاب یو دا موږ ورکوو. دې نه پس به تاسو د مرګرې ته ډي ایچ کیو والې سره زه یو خبره وکړم هلته کوم ایم ایس صاحب دی چې کوم ډاکټر کوم سرجن هلته کار کول غواړي د هغه سره دغه مسلې اوس ریسنټلی جي هغې یو ایم او چې کوم دی نو د کډني واټ ډاکټر صاحب کوم یو واټ دی کوم چې د هغې چې کوم دی نو ډسټرکټ ایز په سیم پی کې په سیم سکیل کې ایز ا ډسټرکټ سرجن دغه اډر شوی دی د صوبې نه جي او کوم چې دلته په 20 ګریډ کې کوم د مخکې نه سرجن دی ډاکټر صاحب دی چې هغه به په میاشت کې 35-40 اپریشنونه کول هغې سایډ ته کړی دی لکه دا که فرض که هیلث ډپارټمنټ داسې قسمه کارونه کوي او چې کله دا نوی سرجن راویستې نو هغې نه پس یو اپریشن نه دی دا خبره به یې کوم ډول لږه تفصیلي لږه نه کړه 17 کسې راایستې دا ضروري خبره ده دا ستاسو دا خبره دومره ضروري نه ده دلته دې شی دی چې دغه 19 کې د کسې چې دی نو ډاکټر عبدالوهاب د نیورولوژي واټ چې دی ډېر زیات ټاپ کې روان وو موږ لکه جرنالست هغه سره تعلق هم نشته خو لکه د الله د رضا دپاره خبره کوو په هغه باندې 17 کس راایستې دی چې 2 میاشتې هغه سړی په ایبسنټ کې و د هغه تنخواګانې ویستې شوي دي او هغې د هغه په ځګي کېنولی دی او اډر یې کړی دی نو خلکو ته ډېر غټ مشکلات دي اول خو زه ستاسو د دې خبرې بلکې زه تعریف په لږ په دې کوم چې الحمدلله تاسو خلکو کې د دې حوالې سره ډېر لوی اویرنس دی کله چې پبلک کې دا اویرنس راشي نو بیا اټومیټیکلی په خلکو په موږ خلکو یو چیک هم راشي دا زه اپریشیټ کوم ستاسو دا خبره انفیکټ زه راغلی یم د دې دپاره یم دا ما دا 2-3 ورځې به انشاءالله په دیر کوز دیر برابر دیر کې دا به زه همدلته سپینډ کوم دا قسمه څو نورې مسلې هم شته سبا انشاءالله تعالی زما هم په دې سلسله کې یوازې دا مسله نه ده نورې مسایل هم دي د دیر متعلقه ایم پی ایګان صاحبان او ایم این ایګان صاحبان به موجود دي دا ټولې مسلې به انشاءالله هلته موږ صاحبانو ګورئ چې د ایم ایس نه هغې کم از کم ټول ډاکټران د هغه نه شکایت انشاءالله په دې به موږ یو چې دلته کې جنریټرې پرتې دي غټې تر اوسه پورې چالو نه شولې نو یا د وړو جنریټر بندوبست وکړي خیر که د هغې خرچه نه شي اوچتولی نو د وړو جنریټر تقریبا یو 15 کاله که 10 کاله وشولې او ډېر قیمتي جنریټر د پاسې پرتې دي جنریټرو دا مسله واقعي چې دا موږ ته ده زه اقرار کوم زه بطور ډي جي هیلث سروسز زما دا خواهش دی زما دا توقع ده او تمنا مې ده زه یم چې زموږ ټول هسپتالونه د دې جنریټرو د چکر نه آزاد شي موږ یو سکیم باندې لګیا یو انشاءالله چې هغې کې موږ دا های لیول چې کوم ډسټرکټ هیډ کوارټر هاسپټل دي او تحصیل هیډ کوارټر کیټګري سي
که هغه مونږ څه طریقې سره ایکسپریس لاین ته کنورټ کړی شو سکه مونږ کامیاب شو سکه لا مونږ لګیایو نو مونږ به د دې مسلو نه فارغ شو ځکه چې دا مونږ ته واقعي یو د جنوبي اضلاع کې ما وکتل بجلی هلته نوم نه پاره نشته خاص کر ورکینګ اورس کې بجلی نشته مونږ د ډېر زیاتې مسلې د هیلث هغه دي چې کوم د نورو محکمو د غلطو په وجه په هیلث باندې راځي لکه اوس بجلی داسې شی دی چې دې سره هیلث والا څه نشي کولی جنریټر مونږ کو پی ویل مونږ ته مسله ده بجټ مونږ سره کمی هغه ریکوایرمنٹ د ټولې میاشتې چې کمی هغه زموږ په 2 ورځو کې استعمال شي نو دا مونږ ته یو ګرے ایریا ده we are thinking upon the solarization هم زموږ بالکل یو ایشو دی په هغې باندې مونږ لګیایو خو مونږ ایکسپریس لاین چې در شو نه دی اخیستی نو ما خیال دی کامیابي والے چکدرہ هسپتال کې سر ګایني سرجن او ډینټل سرجن سره نور ضرورتونه دي هغه نشته زه به ډینټل سرجنانو باره کې خبر تاسو کوم بنیادي طور باندې د ډینټل سرجن اوس پبلک سروس کمیشن انټرویو سٹارټ کړی دا او مونږ ډومنې هغې ته دا ریکویسټ کړو چې د ډینټل سرجن برتی تاسو اوکې نو هغه ان پروسس دی کمنګ 2-3 months کې بعد ما خیال دی یا پروسس کمپلیټ شي نو دا مسله خو بس تر پرمنټ سالو شي نمبر 1 نمبر 2 ګایني باره کې ما اوس ډي ایچ او صاحب شوکت خان ما سره لګیاو دلته نه ډاکټر صاحب وتلی دا خو چونکه دلته کوالیفاید ډاکټر صاحب شته هغه ډي جو هغې کړی دی نو ما هغې ته وویل ډي ایچ او صاحب ته چې هغې له نن آرډر وکړه ایز اے ګایناکالوجسټ چې کار سټارټ کړي ځکه کار بندېدل نه دي په کار تر څو چې بله نه ده راغلی دا کمپټنټ ډاکټر ده کوالیفاید ده نو انشاءالله تعالی دې کار به مونږ فورن سټارټ کړو ډاکټر صاحب مونږ دا امید لرو چې تاسو دا وزټ چې دا به صرف وزټ نه وي په دې بخښنه تایي یاره تاسو امید مو لرئ او ما ته دوام وکړئ